بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پوښتنه کې تاسو ته هرکلې او د پروګرام په شروع کې چې کم کلپس تاسو وکتل یقینا چې تاسو ته به اندازه شوي چې زمونږ نن د پروګرام موضوع څه ده. نن به موږ خبرې کوو د ماحول حوالې سره، د ونو د کټای بلکې د ځنګلونو د کټای حوالې سره به خبرې کوو او بیا د هغې اثرات په موږ باندې څه دي، زمونږ په ماحول باندې د هغې اثرات څه دي، زمونږ په موسم باندې د هغې اثرات څه دي. او تاسو به کتلي ګرانو کتونکو او اورېدلې به هم وي چې زمونږ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب په خپلو خبرو کې د اوبو د کمی طرف ته هم ډېرې اشارې وکړې او د ماحول حوالې سره هغوی ډېرې زیاتې خبرې وکړې او داسې یو تاثر ورکړی شو او موږ یقین لرو چې یقینا هغې سره به د دې د اهمیت احساس وي چې هغې دغه خبرې کولې، د کلایمټ چینجز خبرې کولې، د اوبو د کمی خبرې کولې، د اوبو د بحران خبرې کولې، نو یقینا چې ورسره به د دغه احساس وي چې دا کم بدلون را روان دی، د دې بدلون چې کم خطرناک اثرات دي، نو اوس زموږ ذمواري جوړیږي چې موږ د دې مخنیوي وکړو او دغه مخنیوي به څوک کوي؟ حکومت به هم کوي او عام ولس به هم کوي. خو حکومت په قوانین هم جوړوي، ضابطې به جوړوي، پابندۍ به لګوي او ولس په هغې باندې عمل کوي. اوس دغه دواړه کارونه که نه کیږي نو نقصان د چا دی؟ یقینا چې نقصان زموږ په شریکه باندې دی. که چیرې موږ دغې طرف ته متوجه کیږو نه، نو چې کومه خطرناک صورتحال اندازه لګولی شي نو الله دې نه کي چې داسې نه وي چې ډېر زر موږ هغې صورتحال سره مخ شو. پکار ده چې موږ د خپلې ذمهدارۍ احساس وکړو او ځکه موږ د مشرق ټي وي د لارې وخت په وخت باندې د دغسې پروګرامونو د دغسې موضوعاتو تابع کوو چې د حکومت هم پام راوګرځو او د عام ولس هم پام راوګرځو او خپلې ذمهدارۍ هم ځان هم متوجه کړو، په خپله هم احساس را پیدا کړو چې زموږ څه ذمواري جوړیږي. یقینا چې په دې کې به ستغې خبرې هم وي، سپورې خبرې به هم وي او ترخې خبرې به هم وي او یقینا چې موږ به د ماهرینو رای اخلو چې په دغسې صورتحال کې که موږ ذمهداري ادا نه کړه نو څه صورتحال وي او که موږ د احساس د ذمهدارۍ وکړو نو بیا به موږ کم طرف ته ځو او د خپل راتلونکي نسلونو مستقبل دا به موږ څنګه محفوظ کوو. نن موږ سره په سټوډیو کې ناست دی د پېښور یونیورسټۍ د انوایرمنټل ساینسز د ډپارټمنټ چیرمین پروفیسر ډاکټر حزب الله صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلې. مننه، ډېره بل میلمه موږ سره هغه زموږ دغه د پېښور نوموړی صحافي دی، تجزیه کار دی، زموږ د مشرق ټي وي په شیشه هم تاسو وخت په وخت باندې ګورئ او د ایکسپریس ټریبیون په پېښور کې چې کم انګریزي ورځپاڼه ده زموږ د پاکستان د هغې په پېښور کې بیورو چیف دی افتخار فردوس صاحب. افتخار صاحب تاسو ته هرکلې او افتخار صاحب د ماحول حوالې سره ډېر معلومات هم لري او په دې ایشوز باندې هغوی ډېر کار کړی دی. د دې سره سره مختلفو ځایونو کې زموږ نمایندګان په خصوصي توګه په بالاکوټ کې زموږ نماینده خورشید زمان هغه به د ټلیفون د لارې موږ سره راځي او موږ به هلته د ځنګلونو د کټای حوالې سره اپډیټ کړو. د دې سره سره موږ کوشش کوو چې د دې وخت کې د پېښور چې کوم صورتحال دی د آلودګي او بیا د هغې اثرات په انساني ژوند باندې، په انساني بدن باندې، په انساني صحت باندې څه دي، نو ډاکټر آصف صافی صاحب نوموړی چیسټ سپیشلیسټ هغوی به د ټلیفون د لارې موږ سره لږې شیبې دپاره ګډون لري. زه به ډېر افسوس وکړم چې زموږ د جنګلاتو او د ماحولیاتو وزیر صاحب اشتیاق ورمړ صاحب پرون نه موږ سره کمیټمنټ کړی و، د هغې سره خبره شوې وه او هغې دا واده کړې وه چې نن به پروګرام ته راځي او دلته به کینی او خبرې به کوي، ځکه چې ډېر ایشوز داسې دي چې حکومت اعلان کړی دی، حکومت اراده ظاهره کړې ده، حکومت فیصله کړې ده، خو په هغه فیصلو عمل نه کیږي. ولې نه کیږي؟ نو موږ خواهش دا دی چې موږ د هغې نه تپوس وکړو، هغې کمیټمنټ کړی خو نن هغوی اطلاع راکړه چې په اسلام آباد کې د هغوی میټینګ دی او هغوی پروګرام ته نشي راتلی. بیا هم موږ کوشش کوو که د ټلیفون د لارې لږې شیبې دپاره را سره شریک شو نو زموږ به خوشقسمتي وي او د هغوی موقف به هم مخې ته راشي. ډاکټر حزب الله صاحب تاسو طرف ته راځم، تاسو د دغه معاملې د دغه ایشوز د دغه شعبې ماهر هم یې، د هغې استاذ هم یې او چې کوم صورتحال دی په هغې تاسو نظر هم ساتئ. دا وخت چې کوم صورتحال سره موږ مخ یو دا خو ویل کېږي چې خطرناک صورتحال دی، خو لږ به موږ پوهوئ زموږ کتونکي چې دا خطرناک صورتحال څنګه دی، ځکه چې عام طور د خلکو پام دې طرف ته چې د ماحول نه به موږ ته څنګه خطرناک صورتحال مخې ته راځي. ډېره مننه کاشف صاحب، تاسو ډېر اهمې مسلې باندې موږ ته خبرو مقرر کړل.
دې وخت کې چې کوم صورتحال دی د پیښور نو مخکې هم خراب او اوس ډېر زیات خراب شو. ډېر زیات خراب د څه د وجې شو؟ کله چې د بي آر ټي دا کنسټرکشن شروع شو پیښور کې لکه مخکې چې د کومه د مختلف سټیز د پاکستان د دې به سټډیز کېدله نو په پیښور کې به زه به د هوا د آلودګۍ دې وخت کې خبره وکړم نو هغه په پیښور کې چې کوم پکې زهریله ګیسونه دي دا پکې کم و خو دې کې دا پارټیکولیټ میټر چې ورته موږ وایو هغه پارټیکلز چې هغه د 10 مایکرون نه کم وي ډېر واړه ذرات دي هغه ساه کې دننه پیپړو ته په خوله په پوزه دا ننوتي شي نو دغې نه ډېرې خطرناکې بیمارۍ ولاړېږي نو د سپارکو به دا سټډي وه چې په پیښور کې پارټیکولیټ میټر ډېر زیات دی. نور دا زهریله ګیسونه وو خو هغې دونه زیات مقدار نو جی بیا رو ګاډي زیاتېدل زاړه ګاډي پکې رال نو دې سره د زهریله ګیسونو سره سره دا پارټیکلز دا ذرات چې دا پکې نور هم زیات شو او داسې د کې چې کوم ځای کې کنسټرکشن کېږي تعمیر کېږي نو دا پارټیکل دغه ځای کې نور هم زیات شي نو ښکاره خبره ده چې د 100 کلونو والې تر د حیات آباده پورې ټول روډ وکنستې شو نو پارټیکولیټ میټر هم زیات شو. بیا د هغې یو خپل ریکوایرمنټ دی چې هغه به تاسو د هغې د بچاو دپاره چړکاو کوئ په دې ټایم په هغه ټایم نو هغه دی هغه خاص ټایم باندې به وکړئ خو به زر ګاډي به ډېر وچ به شو بیا به هغه ته راتلل نو دې سره دا ماحول چې دا نور هم زیات خراب شو او څه پروټیکټو میجرز د کنسلټنټ یا د کنټراکټرز دی اډاپټ نه کړه چې هغه یې کړی وي چې د عوام او د خلک یې ترې بچ کړی وي نو اوس لکه دې وخت کې په پیښور کې موږ چې نارمل ګورو نو د آلودګۍ څو قسمه دي یو د هوا آلودګي ده ایر پلوشن ورته وایو بله د اوبو آلودګي ده چې واټر پلوشن ورته وایو دریم چې د ځمکې پلوشن دی سایل پلوشن ده د ځمکې ککړتیا د هغې پلوشن دغه آلودګي دغه ده او څلورم چې دی هغه نوایز پلوشن دی شور دا څلورم موږ بالکل اګنور کړی دی دا موږ په دغه کې ګڼو نه چې یاره دا هم د پلوشن یو قسم دی نو دې وخت کې په پیښور کې چې کوم د ټول زیات دغه دی هغه ړومبی د هوا ده جی ورپسې اوبه دي او بیا ورپسې د ځمکې ده او څلورم نمبر باندې شور د شور وجې څه ده یو خو د دې کس یعنی ډاکټر صاحب تاسو چې د آلودګۍ څومره قسمونه ټول موجود هغه ټول موږ سره موجود دي او موږ په هغې کې او دا تحقیق نه ثابته شوې خبره ده. افتخار صاحب تاسو په دې باندې ډېر کار هم کړی دی تاسو مختلف ورکشاپس مختلف تربیتي پروګرامونه هم اټینډ کړي دي او مختلف سټډیز تاسو کړي دي څه ګڼئ تاسو ډاکټر صاحب چې کومه خبره کوي نو صورتحال خو ډېر خطرناک دی خو د هغې په مقابله کې زموږ د ادارو چې کوم حساسیت دی نو هغه څه دی چې څومره صورتحال خطرناک دی. دوه خبرې چې دی زه دلته کول غواړم یو خو ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړي دې کې خو لکه زما په خیال ډېر څه شک نشته دی خو دې ډېر ښایسته الفاظو کې دا ټولې خبرې وکړي دا سچویشن ډېر ساده الفاظو کې دا سچویشن د دې نه هم چې دی یو سل ګونه سیوا چې دی خراب دی د ایر کوالټي دی خبره وکړه چې ټولو کې زیات چې دی لکه ایر کوالټي په خیبر پښتونخوا کې او پرټیکولرلی پېښور سټي کې چې دی دا خرابه ده جی نو زه دې پرټیکولر میټر چې دی خبره وکړه PM10 او PM20 چې کوم پارټیکلز دي د دې نه چې دی کوم انډیکس راوځي ایر کوالټي انډیکس ورته موږ وایو جی نو ایر کوالټي انډیکس کې چې دی بیا د هغې ویریس میټینګ چې کله د دې میجرمنټ تاسو وکړئ یعنی دا ونه پوهئ چې څومره چې دی پاکه هوا څومره ده او دې کې پرټیکولر میټر څومره دی او نور چې دی ډینجرس ګیسز څومره دي د هغې خپل ریډینګ راځي نو دا 50 پورې چې کله دا په دې راشي نو دا کلین ګڼلی کېږي چې 100 پورې لاړ شي نو بیا چې دی کم حساس طبیعت والا خلک یې هغې ته مسلې چې دی شروع شي 150 او 200 منځ کې چې کوم دی بیا ټولو دپاره دغه دی او 250 ته چې کله دا انډیکس ور مخکې شي نو دې مطلب دا دی چې دا هیزرډس دی دا چې دی هر چا ته چې دی لکه بیماري کاز کولی شي چې کله BRT او د دې کنسټرکشن چې دی په دې ایریا کې شروع شوی دی موږ سره EPA سره څه داسې ګاج یا داسې مشین نشته دی چې کوم ایر کوالټي انډیکس چې دی دغه کوي خو څه پرایویټ ادارې چې دی دا ډیټا چې دی هغه مانیټر کوي او د دې ډیټا چې دی هغه موجوده ده آنلاین که تاسو وګورئ نو موږ 280 پورې چې دی ټچ کړې ده خطرناک صورتحال ته موږ رسېدلي یو بلکې خطرناک صورتحال نه موږ بره موږ مخکې تللي یو د هغې نه هم مخکې تللي وو او کله چې 250 نه چې بره شي څنګه چې پنجاب کې څه ټایم کې کله چې هغه سماګ والا یو کیسه شروع شوی وه هغه 400 نمبر اتلی وه
انډیکس ایر کوالټي انډیکس چې کوم ریډینګ د هغې چې کوم نو موږ هغه طرف ته روان ولا چونکې د پېښور چې دی هغه وړوکی ښار دی بنسبت د لاهور نه او چې دی دلته چې کوم لکه وسایل دي هغه عمره نه دي خو که دلته پلوشن چې کوم دی هغه د لاهور سټي نه آلموسټ 200 سیوا دی پرسنټ سیوا دی که تاسو پاپولیشن او کاونټ چې دی چې کوم انډیکس دی هغه کله میچ کوئ نو بیا د پېښور کې چې کوم پلوشن کم سپیډ سره چې موږ روان وو نو ان د نیکسټ 2 ایئرز به چې دی موږ هغې به هم چې دی هغه کراس کړو که دا همدغه رنګ چې دی دا سچویشن چې دی هغه روان یم د دې اندازه کاشف صاحب لکه لوکلی خو موږ چې دی ناست وو په دې کې وخت تېروه یو خو که تاسو ډیټا چې دی د هاسپټلز نه چې دی هغه راواخېسته او دا د کې پی حکومت دې لپاره یو پوره سروې کړی و اووه ډسټرکټو کې نو ټولو کې زیات ایشوز چې کوم را روان وو هغه خو د واټر بورن څنګه چې ډاکټر صاحب وویل 70% چې د خیبر پښتونخوا چې کوم ډیزیز ریشو ده دا هغه د کې پی هیلث سیکریټریټ چې کوم خپل چې دی اووه ډسټرکټو کې انالیسس کړی دی هغه ډسټرکټ چې کوم پاپولیټډ دی هغې کې پېښور دی کوهاټ دی مردان دی یو فار فلنګ ایریا چترال پکې چلے وغیرہ وغیرہ 70% چې کومې بیماریان دي هغه واټر بورن ډیزیزز دي باقي چې کوم 17% هغې سره دي هغه ټول ریسپایریټري ایشوز دي نو اوبه او چې دی دا ایر دا دوه داسې ایشوز دي چې هغه مونږ هانډ کوي ځکه مونږ په دنیا کې که تاسو وګورئ نو په ټولو کې خیرن ښارونو کې په ټاپ 10 کې او که تاسو چې دی لکه کلایمیټ چینج انډیکس وګورئ په هغې کې هم چې دی پاکستان په 9 نمبر باندې دی خو خیبر پښتونخوا چې دی هغه د بلوچستان څه علاقو نه پس دی ټولو کې موسټ ولنریبل ایریا ده د کلایمیټ چینج موسمي د تبدیلۍ د اثراتو د وجې او دا محسوسوي نه خلک چونکې دا یو ګریجول پروسس دی چې 10 کاله 20 کاله 30 کاله په دې کې تېرېږي خو که دا رکاولو چې دی لکه دغه نه کېږي एकदम راځي زه دا خبره زه دې ته پریشانه هم یم او دې ته حیرانه هم یم تاسو وایئ چې دا محسوسوي نه خلک اوس دا احساس په خلکو کې څنګه را پیدا کېږي او خلک خو نه محسوسوي خو حکومت تر دې احساس شته ځکه چې د حکومت د حساسیت اندازه خو به موږ د هغې د اقداماتو نه لګو اوس د حکومت اقدامات څه دي په هغې باندې به هم وړاندې خبرې کوو یقینا تاسو په هغې باندې کار هم کړی دی خو د جنګلاتو چې کومه کټایي بېدرغ کټایي روانه ده او بیا ګرانو کتونکو په هغه ځایونو کې چې کم ځای زمونږ یعنی دعوه کوو چې دغه زمونږ ذخایر دي په هغه ځایونو کې که هغه زمونږ د دیر د سوات بالایي علاقې دي او کاغذ زمونږ د هزارې ډویژن بالایي علاقې دي په دغه علاقو کې ډېر بېدردۍ سره ځنګلونه هغه کټ کېږي د هغې کټایي روانه ده دا وخت د بالاکوټ دا زمونږ د مشرق ورځپاڼې نماینده خورشید زمان صاحب موږ سره په لاین دی ګورو چې په بالاکوټ کې صورتحال څه دی السلام علیکم خورشید زمان وعلیکم السلام خورشید زمان تاسو ته هرکلی وایم په پروګرام کې او دا راته ووایئ چې په بالاکوټ کې یا دغلته کې په کاغا ناران طرف ته او په مانسیره ضلع کې څه صورتحال دی د ځنګلونو او دغلته کې بیا ادارې څه کوي جی بہت شکریہ آپ کا جی بالاکوٹ کے علاقہ ہے ناران کاغان اور لالازاد یہاں پہ جو ہے وہ محکمہ جنگلات کی جانب سے پابندی کوئی بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ٹمبر مافیا کے لوگ ہیں یہ آئے روز جنگلات کی بے درگ کٹائی کر رہے ہیں اور لالازار ایک سیاسی مقام ہے ناران سے پیچھے نہیں خورشید زمان ایک بات کی وضاحت میں چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ پابندی کوئی نہیں ہے اس کی ذرا وضاحت کرے کیا حکومت نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے یا پابندی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا جی بالکل پابندی تو برائے نام ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا جی یہی وجہ ہے کہ لالازار جو ہے ناران میں اس پر پرمٹ پہ پابندی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو پائن کے درخت ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے اور یہی سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے اور سیاسی مقام کی خوبصورتی دن بدن نہ صرف ختم ہو رہی ہے بلکہ اس پر توجہ نہ دی گئی تو خوبصورتی سیاسی مقام اپنی خوبصورتی کو بھی کھو جائے گا اور یہ علاقہ پورا چٹیل میدان بن جائے گا خورشید زمان آپ نے کہا کہ یہاں پر مطلب جو معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے شاید یہ الفاظ استعمال کیے کہ پابندی نہیں ہے مطلب پابندی ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا تو وہاں پر محکمہ جنگلات کے اہلکار کیا کر رہے ہیں آفیسرز کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے کیونکہ سیاحتی مقامات اور ہمارے جو بالائی علاقے ہیں ان کی طرف تو محکمہ جنگلات کے افسران زیادہ متوجہ ہے
جی اس سلسلے میں ہم نے ڈی ایف او کان فرق ڈویژن ہے شعیب خان صاحب، ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اس حوالے سے انہیں کوئی بھی علم نہیں ہے. ہاں البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کے پرمٹ پہ پابندی ہے، لیکن بعض مقامی افراد جو ہیں وہ جنگل جو ہے وہ درخت کاٹ رہے ہیں. اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیقات کریں گے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ پرمٹ پر پابندی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی مقامات پر کٹائی کا سلسلہ جاری رہنا، اس بات کا ہمیں پتہ رہتا ہے کہ اس میں محکمہ جنگلات کے اہلکار بھی برابر کے شریک ہیں. یہ مطلب یہ جنگلات کی کٹائی کوئی ایسی چیز ہے جسے خفیہ طور پر کیا جاتا ہے اور وہ تحقیقات کریں گے؟ یہ تو میرے خیال میں سب سے کے سامنے کیا ابھی تک کوئی گرفتاری یا کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہے؟ جی ابھی تک نہیں ہوئی. یہ 1 سال پہلے جب یہاں پہ عمران خان صاحب کاغان ویلی کے دورے پر تھے، ناران شوگران آئے تھے، ان کے ساتھ اس وقت کے وزیر جنگلات اشتیاق ارمر صاحب بھی تھے، تو اس وقت ناران اور بیسر کے درمیان ایک جگہ ہے واج چارہ، وہاں پر جو ہے وہ 50 سے زیادہ درخت کاٹے گئے. الیکٹرانک میڈیا نے دکھائے تو اس وقت ہلچل مچ گئی اور عمران خان کے کہنے پر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تاکہ اس کی تحقیقات کرے اور اس میں ملوث ٹمبر مافیا کے لوگوں اور محکمے کے لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. لیکن اس بات کو تقریباً 1 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن صرف زبانی جو ہے وہ فائدوں کی حد تک اس پہ کام ہو رہا ہے، عملاً کسی کو کوئی سزا نہیں دی. جو کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس نے کوئی رپورٹ دی ہے؟ کوئی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی، لیکن اس وقت جو برننگ ایشو تھا، جو میڈیا اس پہ واویلا کر رہا تھا، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، لیکن ابھی تک اس کی کوئی تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. یہ جو اہلکاروں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ محکمہ جنگلات کے جو رینج آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر فارسٹرز ہوتے ہیں، پھر فارسٹ گارڈز ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت ناران کاغان میں جتنے بھی ہوٹل تعمیر ہو رہے ہیں، ان میں جو بھی لکڑ آتی ہے وہ انہی جنگلات کی آتی ہے، کاغان ویلی کے جنگلات کی. اور یہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو محکمہ جنگلات کے لوگ ہیں، یہ یہاں پہ جو ہوٹل انڈسٹری کے لوگ ہیں یا جو یہاں پہ ہوٹل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ ملے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ایک عارضی طور پہ ایک فرضی ڈپو کی رسید جو ہے وہ لے کے آتے ہیں تاکہ ہم لکڑ ڈپو سے لے کے آتے ہیں. در حقیقت یہ انہی جنگلات کی کاٹی ہوئی لکڑ یہ اپنے ہوٹلوں میں استعمال کر رہے ہیں. اس وقت بھی کاغان ویلی میں جو ہے وہ درجنوں ہوٹل تعمیر ہو رہے ہیں جن میں اسی کاغان ویلی کی لکڑ استعمال ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ خورشید زمان نمائندہ مشرق بالاکوٹ منگا اپڈیٹ کولو. دا خو صرف گرانو کتونکو صرف د کاغان ناران صورتحال دی که منگ د خپلو بالایی علاقو په حسن باندې داغی په خوبصورتی باندې داغی په ښکلا باندې دعوی کو، نو بل طرف ته د حکومت دغه صورتحال دی چې الته کټایي روانه ده او چې کومې هوټلې جوړیږي په هغې کې هم د دغه ځای لرګې استعمالیږي، کمیټې جوړیږي، کمیټې کار نه کوي، رپورټ نه راځي او بیا چرې الته دا صورتحال دی نو بیا به موږ د نورې صوبې چې چېرته جنګلات نشته او الته د ونو د کرلو ضرورت دی نو بیا الته به زمونږ څومره ذمه دارانه کردار وي. په دې باندې به هم خبرې کوو. د ډاکټر حزب الله صاحب نه به په دې هم لږه رای اخلو چې دا کم پلانټیشن په نوم باندې چې کوم مهم روان دی دغه مهم څومره مؤثر دی، او د افتخار صاحب نه به دا تپوس هم کوو چې څه موده وړاندې خبرونه راغلي وو چې یو اهم شخصیت چې هغه اوس هم د حکومت یو ډېر ذمهدار شخصیت دی، د هغه حوالې سره خبرونه مخې ته راغلي وو چې هغوی په دې کې ډېره دلچسپي ده دغلته کې په جنګلاتو کې او د هغه دی نه چې کوم لرګي ځي نو په هغې به ردي رایه مخلو. خو وخت د دمې شوی دی، وړه شان دمه کوو، بېرته راځو، تاسو موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو بریک باندې تلو نه وړاندې موږ په بالاکوټ کې د مشرق ورځپاڼې نماینده سره خبرې کولې او ګرانو کتونکو تاسو به کتلي چې 2 ورځې وړاندې هم د مشرق ورځپاڼې په ذریعه موږ د خپل یو بل ښایسته مقام د کمراټ حوالې سره د هغې حوالې سره خبرونه هم ورکړي او د هغې تصویرونه هم راغلي چې هلته بې دردۍ سره دغه کټایي روانه ده، یعنې هلته تحفظ ضرورت دی، کټایي روانه ده او چې کوم ځای کې بیا نشته نو هلته کې پلانټیشن روان دی، شجرکاري روانه ده. خو دغه شجرکاری د کم نوعیت ته ډاکټر حزب الله صاحب موږ سره ناست ډاکټر حزب الله صاحب چې کومه شجرکاری روانه ده نو هغې کې زیات اطلاعات دا دي چې لاچي کرلی شي. آیا د لاچۍ نه موږ هغه فایده حاصلولی شو چې کم دعوه کیږي؟ نو
لاچي باره کې به زه خو هر ځای کې هم په دې خبره کوم ستاسو وساطت سره به بیا پې وکړم دا خبره چې لاچي بیسیکلی دا د جبو بوټي دی. کوم ځای کې ځمکه جبه وي که نه واټر لاکډ ایریا وي نو هغه ځای کې لاچي وکري نو هغه د اوبه ټرانسپیریشن ډېر فاسټ کېږي، اوبه راکاږي د ځمکې نه جذب کوي اوبه را که نه. نو هغه ځایونو کې به دا بوټي خلکو وکرل نو هغه ځمکې به وچې شوې، هغه واټر ټیبل به ښکته لاړه نو خلکو به پکې کرونده شروع کړه. او ډېر فاسټ ګروینګ پلانټ دی، ډېر زر بس چې ویې کرې 2-3 کاله کې پته لګي چېرې چا څه کرلي دي. خو څه په کار هم راځي کار خو دغه زموږ منسټر صاحب، زموږ د جنګلاتو د منسټر صاحب دعوه ده او دا په ریکارډ د افتخار صاحب د هغې ګوام دی، هغه چې دی نه فرنیچر جوړوي. نه د فرنیچر خو مې نه دي اورېدلی، خو د ماچسو دا ډکي ته جوړېږي، دغه ماچس ډبې او د هغې ډکي چې کوم دي زموږ منسټر صاحب و چې فرنیچر ته جوړوي نو کیدای شي دا اوس هغې ته به علم وي د هغې کې. خو د بدبختۍ خبره دا ده چې په داسو علاقو کې لاچې وکرلو چې هلته الرډي اوبه نشته، د اوبو کمې دی نو دا لاچي او دغه که کامیاب شو نو دا به د واټر ټیبل به نور هم ښکته ځي. موږ سره په پېښور ویلي کې د واټر ټیبل د ښکته کېدو مسلې دي نو چې په کوم د سوراړه ایریا دی ډی خان شو، بنو شو، کرک دغه ځایونو کې اوس ته لاچي وکرې نو بیا به دغه ځای د اوبو څه صورت حالي نور هم په ښکته ځي. په کار وه چې اوس هم لا اوس دي د نوې پروګرام جوړ کړی، په کار چې د دې ځای زموږ چې کوم لوکل بوټي دي چې دا وکري بوټي هر یو. دا ډېره مهمه خبر ده او دا خو حکومت که هر څه کوي خو زما په خیال موږ له پکار دي چې موږ د خپل عام ولس توجه هغه کم قسم بوټي دي لکه زموږ په علاقې سره چې کوم مشهور کوم بوټي کېږي توت شو، بکیاړه شوه که نه دا داسې دا په کار هم راځي، په کار او خروله شوه، شوه شوه دا د کار بوټي دي. فرنیچر به شوی نه جوړېږي، د میوهدار بوټي کرلی میوهدار بوټي هغې نه لاخه خبره که نه. نو دا داسې چې یو خو اوبه هم نه غواړي ډېرې او بل دا چې په خپله بس یو نیچرل ګروت یې روانې وي او هغه کې کېږي او واټر ټیبل ته څه نقصان نه رسوي. بلکې دې سره داسې چې لکه دا ونې چې کوم دي څنګه چې د انسان په بدن کې پیپړې دي، لنګس چې ورته موږ وایو ساه پې اخلو، د ځمکې دپاره دا ونې چې دا د دې پیپړې دي. او ته په ټي وي کې یو ایډ هم راځي، ما پرون کته ډېر مې خوښ شو چې هغه ونه ساه اخلي نو تور ګیسونه او دا پارټیکل راکاږي او چې بیا کله صفا سوتره نو داسې بلو کلر کې هغه پرېږدي. نو دا مقصد دی چې کاربن ډای اکساید دا راکاږي او اکسیجن پرېږدي او دا د څه کوي دروازې د کاربن ډای اکساید نه خپل خوراک جوړوي، فوټوسنتھسس ته چې کاربوهایډریټ ته کنورټ کوي. نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دا د ایر کوالټي دپاره یو ډېر زبردست شی دی، لکه میټیګیشن یې ډېر په اسانه په قدرتي طور. افتخار صاحب زموږ حکومت خو ډېر اقدامات کړي دي، ډېرې فیصلې کړي دي. زما خیال چې 6 کاله وشو چې د چې کوم کلایمټ چینجز دپاره د یو ډایرکټوریټ خبره شوې وه، تر اوسه پورې جوړ نه شوه. 13 کال یو پالیسي هم اناونس شوې وه، چېرته د هغه فایلونو کې پرته ده که نه عمل پرې روان په فیډرل لیول باندې یو پوره منسټري سازه کړې ده د هغې اوسه پورې موږ څه کار کردګي چې دی داسې ونه کتله. نو په لوکل لیول باندې خو هغه خو صرف یو پالیسي ده چې هغه د ای پی اے لاندې چې دی اوس دغه کوي. هغه پالیسي چې کوم دی یو سیل و، کلایمټ چینج سیل یې ورته ویل، هغه یې فارمولیټ کړې وه، یو اداره ده لکه پرایویټ اداره ده، هغه کنسلټنسي هغې له ورکړی شوی و، هغې هغه چې دی پوره ډرافټ کا پلان یې کا دغې کا. که تاسو وګورئ موازنه هغه لږ بیا ټیکنیکل شی نه دي، یا د کے پی پالیسي چې کوم د خیبر پښتونخوا هغه د فیډرل پالیسي نه چې دی لږه بهتره ده. فیډرل پالیسي کې خو چې دی دا کاشف صاحب یو خبره لکه دلته چې دی دا ضروري ده دا پالیسیز چې کوم حکومت سازی یا بس هغې داسې چې دی جنرل ایکسپرټس وګوري او هغې کې جنرل آیډیاز چې دی هغه ورشي او بس هغه یو جنرل قسم کې شی یا چې بس موږ یو پالیسي ساز کړله. پالیسی هغې ته وایي چې هغه صرف تا ته دا ونه ښایي پرابلم آیډنټیفای نه کړي بلکې سلوشن هم درته وښایي. زمونږ چې کوم پالیسی ضرورت هم د حل دی ځکه چې نو که تاسو د کې پي چې دی هغه پالیسي وګورئ هغې کې ایکسپلینیشن یې کړی دی، صوبې چې دی غونډه چې د حصو کې تقسیمه کړې ده. بعضې ایریاز چې دی هغه پخوا به هلته بارانونه نه کېدل، هلته به بارانونه سیوا کېږي. بعضې ایریاز چې دی هغه اوچ وو، هغه اوس لامده شو. دا هلته چې کوم فصلونه دي د دې چې کوم لکه اثرات دي هغه زما او ستاسو د وهم او ګمان نه ډېر غټ دي. د دې چې کوم چینجز را روان دي
انټر ګورنمنټل پینل فور کلایمټ چینج IPCC څه څیزونه محسوسیږي او زما خواهش دا د افتخار صاحب تاسو په هغې خبره مو کوئ چې زمونږ زمیندار زمونږ کاشتکار هغه محسوس کړي لکه چې کم فصلونه هغه به په جنوري فروری کې کرلی شو هغه اوس په نومبر دسمبر کې کرلی کېږي نو پکار ده چې زمونږ عام وګړي هم لږ په دې سوچ وکړي نو دا خو د پالیسي لاندې چې د دوه شیونه دي لکه د کلایمټ چینج چې ډېر بیسک ایلیمنټس دي یو میټیګیشن دی یو اډاپټیشن دی میټیګیشن چې دی هغه دی ته وایي افتخار صاحب دې باندې لږ ډیټیل سره خبرې کوو خو دا وخت نوموړی د سینې د مرضونو سپیشلیست ډاکټر آصف صافی صاحب موږ سره په لاین راغلی دی او خواهش مو دا دی چې د هغې سره خبرې وکړو السلام علیکم ډاکټر صاحب ډاکټر آصف صافی صاحب आवाज راځي تاسو ته او جی आवाज راځي ډاکټر صاحب تاسو ما اورئ جی आवाज راځي جی ډاکټر صاحب پروفیسر ډاکټر حزب الله صاحب موږ سره پروګرام کې شریک دی د انوایرمنټل ساینسز پېښور یونیورسټۍ مشر دی او زموږ صحافي افتخار فردوس صاحب شریک دی او ډاکټر حزب الله صاحب وایي چې د BRT نه وروستو د پېښور چې کوم صورتحال دی د آلودګۍ هغه ډیر زیات زهريله ګیسز هم دي پارټیکولیټ هم دي او د هغې د وجې نه مختلف قسمه مرضونه زیات شوي دي د یو ماهر ډاکټر په حیثیت باندې تاسو څه ګڼئ چې دا وخت د پېښور صورتحال څه دی زموږ د صوبې صورتحال څه دی او کوم قسم مرضونه دي چې هغه دا وخت موږ ورسره مخ یو بسم الله دا کاشف وای دا څومره پورې چې د پولوشن تعلق دی نو پولوشن خو په خبر کې مخکې هم ډیر زیات وو او د BRT نه پس هغه یو ټریپل باندې شو لکه پولوشن کې خو ډیر قسمونه دي د کې نوائز پولوشن یا د هوا ایر پولوشن یا واټر پولوشن جی خو زمونږ زینو کې چې کم د BRT د جوړېدو نه پس یا د دې روان دي د سره ایر پولوشن دومره زیات شو چې ایون تاسو دا په ګوګل باندې هم کته شي چې د وخت کې 20 worst cities worldwide چې د پولوشن په توګه باندې دي هغه کې پېښور په 2م نمبر باندې شو جی اولنې نمبر باندې نایجیریا دی او په 2م نمبر باندې پېښور دی جی کراچۍ په 14 نمبر دا کابل په 13 نمبر دی مطلب دا دی چې موږ د خیره نور څه کو ترقی کړي او کو نه خو په پولوشن کې الحمدلله ډیره ترقی وکړه ډیره افسوس خبره ډاکټر صاحب اور د پولوشن د وجې نه د ایر پولوشن د وجې نه د سلفر چې کم دی دا په دې وریځو تلال شي او د سره سلفیوریک اسید جوړ شي واغې نه پس بیا اسید رینز کیږي لکه د تیزابي باران خلق خو باران رحمت وي یو وی تیزابي باران نو دا تیزابي باران راشي او زمونږ بوټي زمونږ اوبه زمونږ میان هر څه خراب کی او د پولوشن د وجې نه خو چې د سینې بیماریانې یو په لس چنده شولې یو په لس چنده شولې لکه زه خو اکټیو پریکټس کې ناستم د وخت کې ماته پته لګي I used to come across every day چې COPD او دما دا دومره زیاته شوله کوم خلکو ته چې معمولی الرجی وا یا لګه سیزنل الرجی بوا هغه ته اوس دا الرجی د دمې په شکل کې راغله جی ځکه چې موږ په کتاب کې ویلو چې 70% of this allergy will go towards asthma 70% هر الرجی به دمې ته ځي هغه د BRT د پولوشن او د دې شینو د وجې نه یو په لسه شوله یو په ډیره شوله او د هغې د وجې نه د دمې بیماران ډیر زیات شو ایون کو د دې د پولوشن لانګ ایکسپوژر وی نو دا لانګ لکه په ډیر وخت پورې د دې ایکسپوژر هم داسې و لکه پولوشن هم داسې روانو نو دا یاد ساتئ دې سره د لنګ کینسر خطرې ډیرې زیاتې شي ډاکټر صاحب یقینا چې صورتحال ډیر خطرناک دی ستاسو ډیر وخت نه اخلم خو اوس دا راته ووایئ چې عام ولس په د دې نه اوس ځان بچ کوي څنګه عام خلکو له څه پکار دي او حکومت له څه پکار دي نو حکومت ته خو ډیر څه پکار دي چې یو اوله خبره خو BRT دی چې دا د پرایورټیز خبره ده چې آیا دا زموږ پرایورټي ده او کو دا نو بیا د دې پرمختګ د پاره چې آیا دا خلک زه خو تاسو د عام عوام د دینه ګټ چاپیره چې دا 15 کیلومتره کې ځکه چې دا هوا کې الوزي دا دوړه دا لوګي دا
دا سلفر دا لیډ دا ارس خو چې کوم د ګاډي ټول یو ځای کې ټریفیک کې ولاړی دا لیډ پټرول او دا کاربن سوټ راوځي نو د دې لپاره خو یو دا چې بار سړی راوځي نو ماسک بیا چې اوس دا عام ماسک خو دی نه په دې باندې ما د ټریفیک اس اس پی صاحب سره هغه ماته یو پیره فون کړو او یا افسر صاحب نو هغه ډېر ښه سړی دی هغه ماته ویل چې یاره موږ د ټریفیک والا سره څه وکړو مل په دې نور خلک خو به کېږي هغه د اجمل خټکي یو شعر دی وایي چې هغوی دې له جنت وګټو کم چې د مور دوزخیان پیدا دي دا ټریفیک کانسټیبل نه دي چې دا د ډېر ایکسپوز دي نو دا مور پیژني نه بالکل د دې مخونه تور شوي دوی د پاره ډېر سپیسیفاید ماسک پکار دي لکه موږ چې N95 واچو دا په عام ماسک باندې نه کیږي جی نو د دې د پاره خبره دا ده چې یو خو چې کم ځکه دا من کار کوو یو خو چې دا کم کار روان دی بیا چې دا په دې باندې کار ډبل شي دا زر تر زر وشي جی ځکه کو دا څومره لیټ کېږي ماته تو ویل چې څومره د دې ایکسپوژر ډیریږي خلکو ته دا چې څومره ډیر پاتې کېږي د لنګ کینسر خطرې جوړې شولې خلکو ته د مخ شوله او اوس به زما یو ریکوست چې تاسو د پروګرام په توګه چې تاسو یو مهرباني بداو چې دا کم غاړي ته دا بوټي کری نو دې کې ورته وایي چې د انوایرنمنت والا نه تاسو کې چې هر بوټي ونه کری اسنه چې اسلام آباد ته جوړ کې الته پیپر ملبري کړلې وا دا ځنګلي توت او دا غیر وجنه اوس په مارچ اپریل کې الته سم میلې د استما د دمې د بیمارانو ځکه چې دا ډیر خطرناک بوټي دي او دا په حیات آباد کې خپل کې او په دې ځینو کې ډیر زیات شو زنه په کوم چې دا کم ځای نه راغی او دې ته د بوټو ته هم ډیر خیال کې چې دا کم بیا ټي غاړه خیال پکار دی او په بیا ټي باندې کار ټول پکار دی ډیر مننه کو ډاکټر آصف صافی صاحب د سینیر سپیشلیسټ او ډیر مهمو نقطو طرف ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه پام راوګرځاو یقینا ډاکټر حزب الله صاحب پکار دا چې دا کم پلانټیشن کیږي پاغه کې د خبرو خیال اوساته لزو خبرې وکړو خو وخت وزل بیا ګرانو کتونکو د مې شوی دی د مکو بیر ترازو او افتخار صاحب طرف ته ځکه چې د افتخار صاحب خبره وختي نیمګړې پاتې شوی جی جی ګرانو کتونکو سیده افتخار صاحب طرف ته ځم افتخار صاحب تاسو د حکومتي اقداماتو خبره هم کوله او زما به خواهش دی چې تاسو رایه څه ده اوس حل طرف ته حل هم پکار د حکومت له پکار څه حکومت پالیسی سازه کا لکه خبرې خو دې کې ډېر شی کې دی چې نقصانات څه دي او مخکې بس وغیره وغیره تر دې حده پورې یعنی زه سره دا یو خبره کول غواړم چې تر دې حده پورې د پیښور دپاره چې لکه کم عالمي هغه خلک چې انوالو دي په دې ټول پروسس کې هغې دا ویلي چې د پیښور کې کم مخکې کنسټرکشن او کورونه تاسو سازوئ د هغې دپاره هم هغې موډل ورکړی دی چې دا کورونه به اوس په دې نقشه باندې سازوئ ګورې دې نه بس که تاسو همدغه رنګ چې دی کنسټرکشن کوئ دا څنګه چې تاسو چې دی لږه لګیا یې نو دا به ستاسو بجلی بل هم ډبل کوي ځکه چې شپې او ورځې به دواړه ګرمي یخنیانې به چې دی هغه ډیکریز کېږي ستاسو به اوبو چې دی هغه ولس یا چې کوم خلک ضرورتمند دي کورونه جوړوي هغې خو خبره هم د دې نه دي چې یاره کله بهرني ادارو داسې څه تجویز ورکړی دی یا مشوره ورکړې ده چونکې هغه پالیسي سازه شوې ده هغه زه تاسو ته دا وایم د کاشف صاحب چې کوم پالیسي ده او کلایمټ چینج د دې په هر ډپارټمنټ کې پالیسي لاندې د هر ډپارټمنټ به اول چې کوم سم پروجیکټ انیشیټ کوي هغه به د هغې اول انوایرمنټل اسسمنټ کوي او بیا د هغې نه که یو خو داسې پروجیکټ چې د خامخا به دا لکه بي آر ټي شوله د دې نه چې څومره لکه د دې انوایرمنټل اسسمنټ چې کله کېده په نشتر هال کې دي دا خلک ټول راغونډ کړي زه هم ورغلی وم او هسې خلک چې د سیول سوسایټي نه یو څو ممبران وغیره راغونډ کړو به د هغې ویل چې دا پروجیکټ بالکل ټیک دی او بس دا چې دی دا شروع کوي هسې ګپ لګوي د حقیقت خبره چې دی همدا د افسوس خبره خدا خو ان د لارجر کانټیکسټ چې دی حکومتي ډپارټمنټ پرټیکولرلی پی این ډي ډپارټمنټ به میجر چنک آف پیسې چې دی دې ته پرېږدي چې هغه به صرف چې دی دې ته نه چې لکه دا پروجیکټ به پوره کوي بلکې د هغې دا به په خپل پرایورټیز کې اچوي د پالیسي لاندې دا پکار ده کېږي نه لګیا دی او د دې به تاسو له یو لنډ مثال درکړم لکه دا خبرې خو ډېرې اوږدې کېدی شي خو یو لنډ مثال چونکې وخت کمی دی موږ ته دی په چترال کې د غر لاندې چې چېرته ګلیشیر دی د هغې لاندې یو پاور هاوس دی کنسټرکشن شروع کړه بجلی ورکولو والا او
چام چې د هغه انوایرنمنټل اسسمنټ چې دی نه دی کړی هغه چې دی هغه پاور هاوس چې دی هغه لګیا و هغه خپل کار کول هغه نه چې کوم ګیسز چې دی راوته بر گلیشیر چې ویلي کېده هغه نه بیا چې دی هغه گلیشیل لیک آوټ برست فلډ چې ورته وایي ګلاف هغه ته پیدا شو او هغه پاور هاوس انسان سره یوړ هغه پوره ډسټرکټ انسان سره چې دی یوړ نو چې سو پورې چې دی لکه دغه شی نه مین سټریم ته رانشي لکه خلک خو بالا سینسټایز کیږي چې کله حکومت سینسټیو شي دلته خو څه پورې خبره دا روان ده چې فیډرل ټاسک فورس چې دی هغه ساز شو کلایمیټک چینج دپاره پروونشل چې دی هغه به فیډرل فالو کوي فیډرل کې لا اوسه پورې موږ څه ونه لیده چې څه چینجز چې دی وشو هلته چې کوم صاحب هغه ایډوایزر په تور باندې چې دی مقرر کړی دی هغه خپل بای الیکشن ټیکټ پسې خبر دی او هغه کیسې هم چې دی فیډرل لیول باندې پالیټکس کې دغه دي نو هغه ټول شی چې دی فی الحال خو د پالیټکس منظور نظر شوی دی حالانکه د پرایم منسټر صاحب چې کوم پهلنی تقریر و هغې کې کلایمیټ چینج چې دی هغه منشنډ و او ډېر امپورټنټ ډېر خصوصیت یې ورکړی یقینا چې آن ګراوند چې دی زه تاسو ته دا ډېر چې دی لکه خپل کریډیبیلیټي سره هم چې آن ګراوند هیڅ هم نشته دی چې هغه خلک سینسټایز کیا لکه هغه پریکټیکل سټیپ خو والا شروع کیږي چې کله موږ پوه شو چې صحیح صرف پالیسی لیول باندې لیکل شته دی یو قانون ډاکټر حزب الله صاحب افتخار صاحب خو ډېره صفا سوتره خبره کوي چې هیڅ هم نشته ګپ لګوي او چې کوم صورتحال سره موږ مخ یو اوس په داسې حالاتو کې انوایرنمنټل ساینسز ډپارټمنټ هغه څه مدد کولی شي د دې خلکو او په کار څه دي زموږ کار خو سبق ښودنه او تحقیق سره دی جی کم ماهرین چې تاسو پیدا کوئ دغه یونیورسټۍ هغه په دغه معاشره کې چې خواره شي څه رول به ادا کړي بالکل ولې نه کوي او لکه د کلایمیټ چینج تاسو وختي خبرو کړه چې یاره زمیندار او دې ته دې څه دغه شته نو لکه د حکومت د ادارو نه خو زموږ دلته کې یو ای پی ای په نوم باندې یو اداره جوړه ده او د هغې یو ډي جي صاحب هم د ډېرې مودې نه ناست دی هېڅ کارکردګي د هغه نه ښکاري صحیح جی نو د دې ستاسو دغه کې چې انوایرنمنټل ساینس څه کوي د دې کې نو یو خو لکه موږ دغه علم او پوهه دغه ورکو سټوډنټانو باندې ریسرچ په دې ایریاز کې کوو بل زموږ لکه زمیندار لپاره یو سیمینار ارینج کړو او د پښتونخوا دا ټول زمیندار لکه د سلیکټیو ډسټرکټ نه راغونډ کړو هغوی نه موږ دا تپوسونه وکړو چېرې تاسو د فصلونو څه صورتحال دی چا به باران نه کېږي اوبه نشته زموږ فصل اوس ښه نه کېږي نو موږ به ترې دا تپوس وکړو چېرې تاسو په دې خو پوه نه یې چېرې هغه کوم وخت کې د دې کرونده په کار وه او کوم هغه وخت کې به ټمپریچر ورته په کار وه هغې کې خو څه کمې زیاتې نه راغلې یاره وی موږ وکړو او وي هغه راونه خیږي وی بیا یو میاشت پسې بیا وکړو جی نو وی بیا راخیږي هغه په بدل وخت وکړي بیا راخیږي نو هغه پیټرن د هغې هغه کراپ پیټرن چې کوم وکړه هغه ټول بدل شوی دی د کلایمیټ چینج سره اوس به د دې ټول اثر په کراپ ییلډ باندې راځي لکه غنمو چې مخکې څونه ییلډ به کراپ لکه غله به یې کوله هغه به اوس موږ ته هغه نه کوي ځکه چې هغه سیزن کې هغه ټمپریچر کې فرق راغلی دی نو څنګه چې افتخار صاحب خبره کوي چې اوس د زراعت په محکمه کې په اګریکلچر کې هم پکار ده چې د کلایمیټ چینجز 70% زموږ پاپولیشن چې کوم دی په کې پیږي هغه اګریکلچر او لایف سټاک باندې ډیپندنٹ دی هماغه چې دی هغه کار نه کوي چې کوم لکه پکار دی نو خلک به خوري د اګریکلچر ریسرچ سنټرز دي په مختلف ډسټرکټس کې د هغې هغه افسران او د هغې هغه امپلایز موږ راوغوستل او پوه یې کړه چې یاره د خلکو ته داسې تاسو ورځئ چې دې تخم کرونده کم ټکي وکړي کم تخم والا وکړي که څه د هغې خو دعوه داره چې موږ هایبریډ تخمونه راوغوښتل او موږ سیوا کړه جی ایم اوز دی هغې باندې خو یو بیل ډسکشن پکار دی چې دلته هغه بار نه تخم راغوښتی دی او هغه چې دی دغه کې لګي دغسې د ماربل انډسټري د دې خلک هم راوغوستل او هغوی ته هم دلته ورکشاپ وکړو سیمینار هم وکړو په دې پوه یې کړه مالکان هم راوغوستل سوات ته لاړو په سوات کې بیا سیمینار ارینج کړو هغې کې ښه باقاعده د سوات چیمبر اف کامرس هغوی راله د مالی مرسته وکړله او موږ ورته هلته سیمینار وکړو یو ورځ باندې د مختلف پوهان د کینیډین امبیسي خلک راغلي وو پوه یې کړه په دې هر څه باندې حکومتي چارواکي هم راغلي وو هغوی وي نه سوات خو سویزرلینډ دی هلکه و اوس نه دی جی او د بیا هغه نور خو پرېږده د دریای سوات حالت وګوره چې د سوات د اوبو ته زه حل ویم جی نو
لکه موږ سره داسې دغه ونه چې موږ پوره انالیسس کړی و د دې اوبو خو په دغه ځای په میانو یو اثر شو چې هغه به څه وخت کې به مړه پراتو په غاړه او داسې وینې به ترې روتې وې دا چې موږ دا د چکدرې سره خواوشا په پنجګوړه کې هم دا شیزونه مخې ته راغلي دي نو دا وی هیمریج شوی دی هغه موږ په هغې یو ایس سره یو پروجیکټ ولیکه پاک یو ایس پروجیکټ زموږ بل کولیګ د ډاکټر مشرق خان دی هغه زه یم نور ملګري یو هغه سوات هغه ایکسپرټ راغلی هغې وایي چې دا خو ډېر ظلم دغه ځای کې روان دی چې دا څه دي نو هغې له موږ د دې ځای نه سامپلینګ وکړو سیمپل یې یوړې څه په مینتونو په زارو خو هغه امریکې ته سیمپل یې لاړې جی اوس چې د هغې هغه انالیسز راځي نو نن را سره خپل کولیګ خبره کوله چې هغه پروفیسر وایي چې یاره دې کې خو په یو میټل او ایلیمنټ باندې پی ایچ ډي کېږي دا خو داسې لکه د نور څه هر څه نه علاوه کوکین په هغې کې راووتل کیفین په هغې کې راووتل زهریله مواد خو پرېږده دا پکې ډېر شی راووته اوس هغې دې سره دا ګوري چې دا میانو د مرګ د څه د وجې دی نو په دې لکه موږ روان یو خپل کار کوو خو زموږ به څه دغه چې حکومت تر څو پورې هغه اډاپټ کړي ګرانو کتونکو خبرې زموږ د ماهرینو تاسو اورېدې د ډاکټر حزب الله صاحب د افتخار فردوس صاحب او د ډاکټر آصف صافی صاحب خبرې هم تاسو اورېدې موږ ډېره مننه کوو چې موږ ته وخت راکړو دغه شان د خورشید زمان فریاد هم تاسو اورېده او بیا په تیره چې کومې خبرې وشولې د حکومت د اقداماتو حوالې سره یقینا چې ګپ لګي او دا ګپ نه دی بلکې دا د دې قوم سره د دې ملک سره د دې خاورې سره ظلم روان دی او په سرکاري توګه باندې روان دی د سرکاري اهلکارو د سرکاري افسرانو د لاسه دغه ظلم کیږي خو پکار ده چې مونږ هم لږ د خپلې ذمهدارۍ احساس وکړو لږ ځان خبر کړو لږ خپل شعور بیدار کړو لږ خپل ځوانان هم پوه کړو خپل زنانه هم پوه کړو خپل مشران هم پوه کړو ډاکټر صاحب خبره وکړه چې یاره مونږ کم سیزونه استعمالو که هغه د زراعت په شعبه کې دي پکار ده چې لږ ځان خبر کړو افتخار صاحب یو ډېره اهمې نقطې طرف ته اشاره وکړه چې دا هم مشورې راغلي دي مخې ته چې تاسو په پېښور کې کورونه جوړوئ دا په کم انداز باندې جوړ کړئ چې سبا له تاسو ته تکلیف نه وي یعنې داسې څه خبره نشته دی چې ګنې هغه خلکو ته هغه ماهرینو ته به څه فایده وي بلکې دغه ولس ته به تکلیف نه وي که دغه مطابق دا کورونه جوړ شي پکار ده چې موږ د دغې نه ځان خبر کړو زموږ حکومت زموږ حکومتي چارواکي زموږ ادارې هغوی هم د دغې خطرناک صورتحال ادراک وکړي خپلې ذمهدارۍ پوره کړي او خپل سیاسي پوینټ سکورینګ په ځای باندې په حقیقي معنو کې د دې ولس خدمت وکړي او دا ولس د تباهۍ نه بچ کړي یقینا زه بار مخکې پروګرام کې ما دا خبره کړې وه چې دا دغسې په یو پروګرام باندې په 45 منټه په پروګرام باندې موږ د دغې احاطه نشو کولی خو دا جنګ به کوو په دې پلیټ فارم باندې به کوو د مشرق ټي وي د لارې به کوو وخت به کوو دغه ماهرین به راغواړو او که وزیر جنګلات صاحب موږ ته وخت نه راکوي موږ به مجبوره کوو چې هغوی راشي او یقینا موږ به خواهش شي چې هغوی موږ ته د خپل اقداماتو نه موږ خبر کړي خو دا به زموږ خواهش شي چې دا خطرناک صورتحال دا د هغې وړاندې موږ کېدو دا احساس ورته ورکړو اوس د پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان